بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة ركو نمبر 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. تپوس کایستانه دا خلق د میاشتې په باره کې چې جنګ کول په دې کې څنګه دي، یعنی د عزت د میاشتې په باره کې چې جنګ کول په دې کې څنګه دي. قل قتال فيه کبیر، ورته ووایه چې جنګ کول په دې کې لویه ګناه ده. وصد عن سبیل الله، او منع کول خلق د الله د لارې نه. وکفر به، او کفر کول د الله سره. والمسجد الحرام، او منع کول خلق د مسجد حرام نه. واخراج اهله منه اکبر عند الله، او ایستل اوسیدونکي د هغې یعنې د دې حرم نه ډېره لویه ګناه ده په نزد الله. والفتنة اکبر من القتل، فتنه زیاته سختره ګناه ده د قتل نه. ولا یزالون یقاتلونکم، او همیشه به دوی جنګیږي ستاسو سره. حتی یردوکم عن دینکم، تر دې پورې چې تاسو واپس واړئ ستاسو د دین نه. ان استطاعوا، کچرې د دوی طاقت ورسي. ومن يرتد منكم عن دینه، او هغه څوک چې واپس شو ستاسو نه د دین خپل نه. فیمت، او دی مړ شو. وهو کافر، او په حالت د کفر کې. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، پس دغه خلق دی چې ضایع بشي د دوی عملونه په دنیا او آخرت کې. واولئک اصحاب النار، دا د اور خاوندان دي. هم فیها خالدون، دوی به په دې اور کې د همیشه دپاره وي. ان الذين آمنوا والذين هاجروا، بشک هغه کسان چې ایمان یې راوړی او کم خلکو چې هجرت کړی دی. وجاهدوا فی سبیل الله، او جهاد یې کړی دی په لاره د الله کې. اولئک یرجون رحمت الله، دغه خلق دی چې دا امید لري د الله د رحمت. والله غفور الرحیم، الله بخونکی او مهربانه دی. یسألونک عن الخمر والمیسر، تپوس کایستانه دا خلق په شراب او د جوارۍ په باره کې. قل فیهما اثم کبیر، ورته ووایه په دې کې ګناه د لویه. ومنافع للناس، او فایده هم د پکې د خلکو دپاره. واثمهما اکبر من نفعهما، خو ګناه د دې دواړو ډېره لویه ده د دې دواړو د فایدې نه. ویسألونک ماذا ينفقون، تپوس کایستانه چې څه خرج کړي د الله په لاره کې. قل العفو، ورته ووایه څه دنه زیات دي د ضرورت نه. کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، او دغه رنګې بیانوي الله تاسو ته خپل حکمونه دپاره دې تاسو فکر وکئ. فی الدنیا والآخرة، په دنیا او په آخرت کې. ویسألونک عن الیتامی، تپوس کایستانه په معامله د یتیمانانو کې. قل اصلاح لهم خیر، ورته ووایه چې د خیر ښېګړې کار د دوی دپاره بهتره دی. وان تخالطوهم فاخوانکم، کچرې تاسو دوی یوځای کوئ د ځان سره نو دا ستاسو وروڼه دي. والله یعلم المفسد من المصلح، او الله پاک ښه پیژني فساد کوونکی د اصلاح کوونکي نه. ولو شاء الله لأعنتکم، کچرې غوښتلی الله نو سختي به یې کړې وې په تاسو باندې. ان الله عزیز حکیم، بېشک الله غالب او حکمت واله دی. ولا تنکحوا المشرکات، مکوئ تاسو نکاح د مشرکانو ښځو سره. حتی یؤمن، تر دې پورې چې ایمان راوړي. ولا امة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم، او وینځه مؤمنه بهتره ده د مشرکې ښځې نه اگر که هغه ډېره خوښه یې ستاسو. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، او مه ورکوئ په نکاح کې مشرکانو سړو له تر دې پورې چې هغوی ایمان راوړي. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، او یو غلام مؤمن بهتره دی د مشرک سړي نه اگر که هغه ډېر خوښ یې ستاسو. اولئک یدعون الی النار، دا خلق دی چې دا رابلي خلق ورته، دا مشرکان یادی کنه چې دا خلق رابلل کوي ور طرف ته. والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه، او الله پاک رابلي خلق جنت او مغفرت یعنی بخانه ته په حکم خپل سره. ویبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، او بیانوي الله خپل حکمونه خلکو ته دپاره دی چې دوی نصیحت قبول کړي. په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي چې د میاشتې د عزت په باره کې د جنګ کولو کې خلک تپوس کوي چې د دې عزت په میاشت کې جنګ کول څنګه دي. نو د دې خبرې د یوې واقعې سره تعلق دی
د هجرت 2 کال و د رجب میاشت وه د زبرګه میاشت وه نبی صلی الله علیه وسلم د 8 سړو یوه ډله نخلې علاقې طرف ته ولېږه. نخله د طایف او د مکې په منځ کې یو ځای و او دا حکم یې ورته وکړو چې د قریشو د جنگي تیاری اراده او پته او خبرې لکه معلومات ولګوئ. نبی صلی الله علیه وسلم ته د جنگ خبره نه وکړي چې تاسو جنگ وکئ. دوی له په لاره کې د قریشو څخه وړه شان قافله مخې له ورغله چې دوی پیس ته حمله وکړه، یو سړی ترې قتل کو او نور یې ونیول او مال یې سره غنیمت یې ترې واخیستو، مدینې ته یې بوتلل. دا واقعه په داسې وخت کې وشوه چې یا د رجب میاشت چې ده نو لکه د هغې اخري ورځ وه او یا د شعبان د میاشتې اولنۍ ورځ وه، لکه شکمنه ورځ وه. چا وی چې ګینې د رجب اخري ورځ ده، د زبرګې اخري ورځ ده د میاشتې، او ځینو وی چې نه د شعبان اولنۍ ورځ ده. په دې کې خو شک و، خو حمله خو د دوی دا سوچ و چې ګینې رجب تیر شو چې د شعبان میاشت ته حمله یې کړې ده او هغه هلته منافقانو یهودیانو هغه پروپیګنډه جوړه کړه، مدینې منافقان ورسره ملګري شو مسلمانانو خلاف چې دا وګورئ او دا لا ځان ته مسلمانان وایي او دوی د عزت په میاشت کې دا وکړل او دا وکړل. نو الله رب العالمین دوی له دا جواب ورکوي چې جنګ کول خو د عزت په میاشت کې چې دی هغه خو غلط کار دی، لکه حرام کار دی. خدا راته ووایئ چې د تاسو چې د مسلمانانو سره لکه جنګ کوئ، لکه ستاسو د خولې نه خو دا خبره خوند نه کوي، نو جنگ کول په دې میاشت کې خو ګناه ده، لویه ګناه ده. خو د الله د لارې نه خلق منع کول، د الله نه کفر کول، مسجد حرام نه خلق منع کول، د هغې اوسیدونکي د هغې نه وباسل، مسلمانان یې ایستي وو که نه یې پرېښودل. نو الله فرمایي چې دا ډېره لویه ګناه ده. والفتنة یعنی شرک، فتنه دا خو ډېره لویه ګناه ده د قتل نه. تاسو سره دا خبره مشوره کوئ، ستاسو سره دا خبره خوند نه کوي چې د مکې قریش څه کوم په مسلمانانو باندې دا خبره کوي که نه. نو حقیقت دا دی الله پاک مسلمانانو ته دا خبره ښکاره کوي چې تاسو دوی تاسو ته داسې وایي نو تاسو ورته دا خبره کوئ، تاسو کم ټیک کار کوئ چې تاسو لا دا خبره کوئ. او الله ورته فرمایي چې څوک هم د خپل دین نه واوړېدو او مړ شو د کفر په حالت کې، نو دنیا او آخرت کې ټول عملونه چې څه یې کړي هغه ټول ضایع شول او دا د اور خاوندانې همیشه به په دې کې. الله دې موږ ټول په امان کې. او چا چې ایمان راوړو، هجرت یې وکړو، جهاد یې وکړو د الله په لاره کې، نو دغه خلک دی چې دوی د الله د رحمت امید لري او الله بخونکی مهربانه دی. کمزوری ستی شوي الله به ورته معاف کړي، انسان کمزوری دی الله به ورته معاف کړي. بیا نوی قانون جوړیږي، اسلامي نظام قایمیږي، مسلمانان تپوسونه کوي او شکر دی چې تپوسونه یې کړي دي چې نن ما او تا ته پراته دي چې موږ ته ښکلی واضحه جواب میلاو شي که نه. صحابه تپوس کوي چې د شراب او د جوارۍ په باره کې، نو اول ورته الله رب العالمین دا اولنی حکم دی چې دا دواړه چې دی نو په دې کې ګناه د لویه خو فایدې پکې هم دي د خلکو دپاره، خو ګناه د دې دواړو چې دا د فایدو نه زیاته ده، ګناه زیاته ده او فایدې کمې دي. لکه دا اولنی حکم دی. بیا د دې نه پس چې دی په دغه کې په مانځه کې شراب چې دی او منع شول، د نشې حالت منع شو. بیا د هغې نه پس په سوره مائده کې په آیت نمبر 90 کې شراب او جواری او داسې قسم ټول څیزونه چې دی قطعا مکمل حرام شو. بیا الله رب العالمین دلته فرمایي چې دوی ستان تپوس کوي چې څه خرج کوه، ته وایي څه دنه سیوایي. اوس دې خبرې تاسو سوچ وکئ که نه چې لکه د ځان نه زیات څیز چې دی د الله په لار کې ورکول چې څنګه ورکولی شي. یو الله رب العالمین خو زکات خو یو خاص دغه وښوو که نه، د هغې نه علاوه چې ته څونه صدقه ورکوې چې څونه ورکولی شي. الله رب العالمین حکم وکړو چې تاسو څونه ستان څونه سیوایي هغه د الله په لار کې ورکوه. بیا الله فرمایي چې دوی ستانه تپوس کوي د یتیمانانو په باره کې، نو ورته وایي چې اصلاح راوستل د خیر ښېګړې کار کول د دوی دپاره هغه بهتره ده. اصل کې خبره دا وه چې ډېر زیات یتیمانانو بدر او د احد جنګونه د هغې نه په هر کور کې لکه جهاد چې وشي او د یو کور نه یو کس کم خیال چې مړ شي نو څونه ګرانه نو جهاد و، مسلمانانو نه به ګڼ اویا تنه د شهیدان شول که نه. نو د دې ټولو خلکو د کورونو کې د دې یتیمانانو کفالت و، مسلمانان یېرېدل چې چېرته رانه د دوی په دغه کې په حق کې څه کمې زیاتې ونه شي. نو الله رب العالمین دلته فرمایي چې یتیمانان چې دي چې تاسو هغه د هغوی تربیت کوئ، د هغې خیرخواهي کوئ، لکه الله ته د هر قسم اصلاح چې تاسو کوئ، که هغو واړئ د هغو د مال حفاظت وکئ، چې کله لوی شي بیا پې ونیسئ بیا ورته مال حواله کوئ،
که په کور کې د ځان سره وسوی طاقت دې کېږي چې د هغه د مال لا ډولاس مه وړه، خپله ډوډۍ چې پخېجو ستا سره دې خوري او کس تېجو سی چل به وشي که نه. او که نه تو داسې یې چې په خپله د غریبي ده او د هغې د رزق نه پکې اچې، نو بیا دونه اچوه چې الله ته دې غاړه ازاده یي. لکه دې خبرې ته خیال کوه. مطلب دا که بیله کټوی نه پخې، هغه له د یو کس بیله نه پخې، نو خیر دی د خپلې سره شریکوه، خو هغه والله یعلم المفسد من المصلح، الله پیژني فساد کوونکی د اصلاح کوونکی نه، که نه. لکه چې ستا سوچ دا نه چې راشه خلاصوی ولا مال او دا خو د دودي او په خپلې خفه کېږي او د هغې په هغې نه خفه کېږي، په یتیم په مال نه خفه کېږي. نو مؤمن به داسې نه. بیا الله رب العالمین دلته دغه ذکر کړی دی، د نکاح ذکر د مشرکانو سره کړی دی چې دا ځکه په دې آیت کې الله رب العالمین د مشرکانو سره نکاح چې دی هغه منع کو. د هغې وجه دا ده چې نکاح صرف د شهوت پوره کولو یو تعلق خو نه دی که نه، دا خو د یو انسان د بل انسان سره اخلاقي تړون دی او دغه شانتي د زړه د مینې یو جوور تعلق دی که نه د ښځې او د خاوند. نو په دې تعلق کې چې څنګه دا امکان شته دی چې د سړي اثر په ښځه او په بچو باندې غالب وي که نه، نو دغه شان دا امکان هم شته دی که نه چې د ښځې اثر به په سړي او په بچو باندې غالب شي. نو اسې نه چې یو مشرکه ښځه چې ده نو د هغې نسل چې دی هغه مشرکان پیدا شي. نو د دې وجې نه مشرکانو سړو سره هم مؤمنه ښځه نکاح نشي کولی او د مشرکانو ښځو سره مؤمن سړی نکاح نه شي کولی، د مشرک سړي سره مؤمنه ښځه نکاح نشي کولی، ځکه چې دا مشرکان جهنم طرف ته رابلل کوي. د دې خلکو دعوت چې دوزخ طرف ته دی که نه، او الله پاک جنت طرف ته رابلل کوي او بخښنې طرف ته، او بیانوي الله خپل آیتونه د پاره دی چې تاسو نصیحت قبول کوي. صدق الله العظیم.